الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، لگے لگے کڑم شنصیب مدا ایمان محبوبہ. کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، بہر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار، ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. مادا ازلنا ستا پدر دا عشق ناری کڑی دی، مادا ازلنا ستا پدر دا عشق ناری کڑی دی، تا توری ظلفی چپا مخوری وری کڑی دی. و پدار دا شوق و عشق خو یو منصور خطل نو، پدار دا شوق و عشق خو یو منصور خطل نو، دا لوب استا دا محبت زری زری کڑی دی. پالوانان زوانان پلار ستا دا غرور پا قدم، ہزار زل ستا غیرت خوری گری کڑی دی. او بیلتا حس نشتا جملتی پتا میں قسم، بیلتا حس نشتا جملتی پتا میں قسم، مادا داوے ستا دا لوی علم پشمیری کڑی دی. او دوار جہان با لگے کڑم واللہ ستا پا در کی، دوار جہان با لگے کڑم واللہ ستا پا در کی، ما ستا دا منی پا میں فلدہ مشوری کڑی دی. او فقط موسیٰ نو پا رب ارینی گویانا، فقط موسیٰ نو پا رب ارینی گویانا، ستا حسن بے حد زوانان اری اری کڑی دی. او دا محمد امین فقیر پا زلدہ خلی نقشے، دا محمد امین فقیر پا زلدہ خلی نقشے، خلی محبوب دا مدینی منوری کڑی دی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت سے پروشان کرو سر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و قوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. لیر قدردانو، مشرانو، کشرانو، در رب کریم اور رب لا یزال لاکھ لاکھ شکر ندی چی منگا تاسوی دا دوانو جہانو دا سردار آقای نامدار دخپل امت غمخوار دخپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کے مؤمنان مسلمانان پیدا کریو. الحمدللہ. دا یادو ساتے چی کائناتو کے طول و کائناتو تو پدے کائناتو کے چی ہر صدی اگی طول اللہ عزت و برکت خاطر دا مدینہ منوری رجانان مبارک واندے ورکڑے دے. او ہر شے چی دا حقی پالن کے رب دے او رب العالمین دے، نو دا امغ شے دا پارا حضور علیہ السلام مبارک اللہ جل جلالہ رحمت را لے گلے. دا دی مبارکن اللہ انسانانو تم عزتنا شرف و عزت ورک. دا دی مبارکو پا خاطر باندے اللہ جل جلالہ زمانے تا ورز و اشپو تم عزت و شرف ورک. علماء کرام دا دی وجہ ذکر کئی چی حضور علیہ السلام دا گل پا ورز باندے والے پیدا شوے دے.
ورځو کې مبارک ورځ چې دغه د جمعې ده. نو کریم آقا صلی الله علیه وسلم جمعې مبارک ورځ باندې نه دی پیدا شوی. حضور علیه السلام د هفتې او د اتوار په ورځ باندې نه دی پیدا شوی چې دا د عیسایانو او د یهودیانو د هغې په نسبت باندې د عزت والا ورځې دي، بلکې حضور علیه السلام د ګل په ورځ باندې پیدا شو. د هغې وجه دا وه چې د رب العزال منشا دا وه چې زه مخلوق ته وښیمه چې حضور علیه السلام د ورځو نه عزت نه دی اغستی، بلکې ورځو د حضور مبارک نه عزت اغستی دی. کریم آقا مبارک بیا په بیت المقدس کې پیدا نشو چې د ډېرو انبیاء کرامو مسکن او مدفن دی، او هلته کې د ډېرو انبیاء کرامو پیدایش هم شوی دی. دی مبارک هلته پیدا نشو، بلکې په مکه معظمه کې په یو داسې ښار کې د حضور علیه السلام مبارک پیدایش شوی دی چې هغه بالکل مکمل هر طرف ته په هغې کې صحرا وه، هلته د اوبو درک نه و، او هغه ځای داسې و چې هغه عام طور باندې د چکرو ځای یا خلک ځي او د هغه ځای ښایست ګوري، داسې ځای نه و. هلته الله جل جلاله حضور علیه السلام مبارک پیدا کړ. د هغې وجه هم دا ده چې خلکو ته پته ولګي چې حضور علیه السلام مبارک د دغې محتاج نه دی چې حضور علیه السلام مبارک به د دغې برکت د ځایونو نه برکت حاصلوي، بلکې دغه ځایونه به د حضور مبارک نه برکت حاصلوي. او بیا حضور علیه السلام مدفن چې دی په مدینه منوره کې وشو. مسکن خو دلته و مکه معظمه وه، نو هغه د عامو او د خواصو یو مرجع او مرکز جوړ شو. د ټولې دنیا نه خلک په لکونو روپۍ لګوي د مکې معظمې دپاره، حتی چې کعبة الله قبله چې دا قرآن ګواه کړې ده چې خوښه د حضور وه، فلنولینک قبلة ترضاها. بیا حضور علیه السلام مبارک مدینه منورې کې د دې مبارکو مدفن شو. د هغې وجه هم دا ده چې څوک دا ونه وایي چې زه زیارت زه حج له لاړم یا زه عمرې له لاړم، نو په حج او په عمره کې چونکې زما ټول چې کوم د حج او د عمرې مناسک دي نو هغه ټول په مکه معظمه کې ادا کیږي. نو زه مکه معظمه کې مې حج ادا کړ، عمره مې ادا کړه، نو چې حج عمرې له راغلی نو بس دا مکه معظمه کې زیارت دی، زیارت به مو کړمه. الله جل جلاله داسې ونه کړل، بلکې د حضور علیه السلام روضه مبارکه مدینه منوره کې وه. د دې دپاره منورې دپاره یو بیا لازم سفر شي، اول ته بیا سفر وکړي، دلته حج وکړي، او د حج نه پس بیا چې کوم دی ته بل سفر دپاره ملا وتړئ او بیا مدینه منورې ته لاړ شي. الله جل جلاله د حضور علیه السلام شان او مرتبه داسې واضحه کړې ده. او بیا عزتمندو نه د حرمینو یعنی د مکې معظمې ښار چې دی دې کې څه بلند و بالا غرونه دي، شنه دي، اوبهګانې دي، نه هغه ښایست مشهور دی چې کم خلک چېرته د چکرو دپاره ځي او وایي چې دلته ډېر لوی لوی آبشارونه دي او زه چکرو له ځمه او زه به دا کومه، بلکې یو دشتو بیابانو هغه د حضور علیه السلام مبارک مسکن وګرځېده، او اق مسکن مبارک ته چې کوم دی د عوامو او د خواصو راتلل کیږي چې دا ظاهره شي چې د هر څه برکت اغستی دی د مدینې منورې جانان مبارک نه اغستی دی. حتی چې خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله تعالی علیه یو روایت را نقل کړي، حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرمائی چې ما سره درزات په وخت کې کریم آقا مبارک په غیږ کې او ما طواف کو، او چې کله مې طواف وکړو او زه د طواف د مکمل کېدو نه پس څنګه د حجر اسود ته رانږدې شوم او ما حجر اسود ښکلو، مونږ ټول چې کوم دی الله دې مونږ تاسو بار بار بوتللی کړي. د هر انسان کوشش دی د استلام چې هغه رش نوي یا رشم وي نو خلک کوشش کوي چې یاره زما یا لاس چې د حجر اسود سره ولګي او یا زما شونډې د حجر اسود سره ولګي، او زه بیا په دې باندې د الله جل جلاله شکر ادا کوم چې یا الله ستا لاک لاک شکرونه دي
نن زما لاس یا زما شونډې د هغې کاڼي سره ولګېدې په کوم کاڼي باندې چې شونډې د مدینې منورې د جانان مبارک لګېدلې دي. نو د خلکو کوشش دا حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي وایي چې کله زه حجر اسود ته رانږدې شوم او کله ما حجر اسود ښکلو نو زما د حجر اسود د ښکلولو نه مخکې هغه معلق حجر اسود چې پروت و یعنی ځوړند په خپل په هغه وخت مطابق چې دا څنګه ایښودی شوی و اکه حجر اسود د خپل ځای نه چې کوم دی راوچت شو او زما په غېږ کې د مدینې منورې جانان مبارک ښکل کدي مبارکو باندې راټیټ شو واپس په خپل ځای کې واپس معلق شو. وایي ما وی چې دا سوچ مې دا وکړه چې ما برکت حاصلو د دې نه چې ما ته د حجر اسود دا برکت ملو شي زما په غېږه کې داسې هستي وه چې هغې هستۍ نه حجر اسود په خپله باندې برکت حاصلو. ځکه عزتمندو الله جل جلاله د دې مبارکو په وجه باندې ټولو کائناتو له عزت او شرف ورکړه. د دې مبارکو په وجه باندې الله جل جلاله انسانانو له عزت ورکړه. ملائک چې د انسانانو نه چې ملائکو نه انسان چې کوم دی هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په طفیل او په خاطر باندې افضل او برتر دی د هغې وجه دا ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د انسان په صورت کې چې کوم دی دنیا ته تشریف راوړی دی. او بیا د دې مبارکو نه هر چا د رحمت چې کومه وافره حصه ده هغه هر چا ته ملو ده هر چا ته ملو ده. امام ابن حجر حتمی فرمائی هو خلیفۃ اللہ الذی جعل خزائن کرمه و موائد نعمه طوع یدینه و تحت ارادته یمنع من یشاء و یعطی منهما ما یشاء. حضور علیہ الصلاۃ والسلام په لاس مبارکو کې الله جل جلاله د ټولو کائناتو خزانې ایښودې دي او ټول د دې مبارکو د دست قدرت د لاندې دي چې څه دې مبارکو چاته وغواړي ورکوي و یمنع من یشاء او چې چاته منع وغواړي د ده نه منع کوم هغه نه چې کوم دی منع کوي او چې چاته وغواړي چې د لرې ورکوم هغه لرې ورکوي. داسې الله جل جلاله دا ټول کائنات د دې مبارکو په جولای مبارکه کې ښودلي دي. اوس عزتمندو انسان دا مختصر شان تمهید میں درته دې دپاره ښوده چې انسان سوچ وکړي چې موږ ته عزت هم الله راکړی د حضور د خاطر او برکت یې راکړی دی. د انسانیت چې دومره لوی نوم رسېدلی دی هغه هم د حضور د خاطره دی. او بیا موږ په انسانانو کې عام انسانان نه یو، موږ د حضور علیه السلام مبارک امتیان یو. او دا امت هغه امت دی چې دې ته خیر الامم ویلی شي. دې ته څه ویلی شي؟ خیر الامم، یعنی په ټولو امتونو کې دا بهتر امت دی. نو بهتر امت په دې وجه باندې نه دی چې د دې اعمال چې دي نو دا ډېر زیات دي، څه دي عمرونه هم ډېر دي او د دوی عبادتونه هم ډېر دي. نه په عمرونو کې دا د ټولو نه کم عمر خاوندان دي. پوهېږه دې باندې دا نه ده چې عمرونه ډېر دي نو 400 کاله او 1500 کاله روجې هم نیسي او 1500 کاله مجاهدې ریاضتونه او تکلیفونه هم برداشت کوي، نو د دې عبادتونو په وجه باندې دا بهتر امت دی. نه عمرونه هم اوسطن کم عمرونه دي، عبادتونه هم هغه عمره نه دي چې څنګه هغه بني اسرائیلو یا د هغې نه وړاندې قومونو به څنګه زر کاله 800 شپږ سوه 500 300 کاله عمرونه اوسطن عمرونه هم کم دي. همدارنګې چې کم دي عبادتونه هم په هغې انداز باندې نشته. مزدوري لږه کوي مگر د حضور د خاطر الله جل جلاله دوی له د هغې اجر او بدله ډېره زیاته ورکوي. په تېره جمعه کې مې درته یو حدیث بیان کړی چې کریم آقا مبارک مثال ذکر کړی دی چې یو سړي چې کم دی څه ونیوه، یو مزدور ونیوه، په مزدورۍ باندې ورته ویې ته به سحر نه تر ماسپښینه پورې مزدوري کوې، سحر نه ماسپښینه پورې به مزدوري کوې او تاله به یو قیرات چې کم دی د هغې بدل در کومه. بل ته یې ویې چې ته به ماسپښین نه مازدیګره پورې مزدوري کوې خو د هغې به تاله زه چې کم دی څه در کوم یو قیرات مزدوري در کومه. نو د اولني وخت ډېرو مزدوري هم د هغې مطابق وه، د دویم وخت چې دی لږ کم و، ماسپښین نه مازدیګره پورې ټایم کم دی خو مزدوري هم هماغه وه. او دریم چې و نو هغه د مازدیګر نه ماښام پورې مزدوري ونیوه چې ته به صرف د مازدیګر نه ماښام پورې مزدوري کوې خو په دې لږ وخت کې به زه تاله د دې بدل یو قیرات نه 2 قیراته بدله در کومه. کریم آقا مبارک فرمایي یهودیانو عیسایانو اعتراض وکړه چې دا څنګه چل دی، دوی مزدوري لږه کوي، مزدوري لږه کوي. الله جل جلاله ته وایي چې یا الله دوی مزدوري لږه کوي او دوی ته چې کوم دی څه میلاویږي، دوی ته
اجر ډیر ملاویږي. نو رب العزال ورته فرمایي چې ما تاسو سره ظلم زیاتې خو نه دی کړی، چې نه یا الله زیاتې خو دې نه دی کړی، مزدوري مزدوري خوراکۍ د سحر نه تا خو عدل انصاف کړی دی. سحر نه ماسپښینه پورې چا مزدوري وکړه هغې ته هم ملاویږي، ماسپښین نه مازدیګره پورې چا وکړه هغې ته هم ملاویږي. هغه یهودیانو دا عیسیان دي. خو یا رسول الله چې دا فرمایل چې دا خو زما کرم دی، دا خو زما رحمت دی، دا خو زما مهرباني ده چې په خاطر د مدینې منورې د جانان مبارک مې دغه امت لره ورکړې ده چې دا دومره ډبل مزدوري ورکوم او د لږ وخت والا ورکوم. یاد ساته عزتمندو، دا هر څه د حضور د برکته ملو شوي دي، دا هر څه د حضور د خاطره ملو شوي دي. نو چې کله یو انسان دا سوچو کی چې په دنیا کې چې هر څه ماته ملاویږي د حضور د خاطره ملاویږي، او بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه احسان داسې هم نه دی. په دنیا کې مونږ اکثر داسې کوو، مونږ وایو یاره د فلانې ما سره ډېر لوی احسان را سره کوي او د ده د خاطره زما د بچو چې کوم دی رزق روان دی، خو هغه تر هغې پورې وي چې هغه ژوندی وي، چې هغه څه وي ژوندی وي. نو په ژوند باندې هغه مونږ سره چې څه مدد کوي، څه تعاون کوي، نو مونږ وایو بس صحیح ده زما پې ژوند تېرېږي. خو چې کله هغه مړ شي زه خفه یم هلکه ولې خفه یې؟ یاره ما سره ډېر زیاته نیکي به کوله، ماله به رزق را کو، ماله به دا را کول، ماله به دا را کول، پیسې به را کولې، لاړ دنیا نه زما هغه اسره ختمه شوه. پوهېږئ دې باندې؟ مګر د حضور علیه الصلاۃ والسلام احسان خدا سے دی چې موږ دنیا ته راغلي نه وو، زموږ د عدم نه وجود ته راتللم خاطر او برکت د مدینې منورې د جانان مبارک دی چې موږ دنیا ته الله جل جلاله د هغې د خاطره چې کوم دی زموږ سره هغې وجود عدم نه وجود ته رالو. او بیا عزتمندو په دنیا کې چې موږ او تاسو ژوند تېرو، زموږ یو سیکنډ، زموږ د ژوند یو ساعت دا د حضور علیه السلام مبارک په خاطر باندې په امن کې تېرېږي. امام اهل سنت چې کوم دی فتاوی رضویہ شریف کې اردو عبارت په دې انداز باندې را نقل کړی دی، وایي که حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د رحمت دغه سایه د دې مخلوق نه لرې شي، د حضور علیه الصلاۃ والسلام دغه رحمت د دې مخلوق نه د سیکنډ د زرم حصے پورې لرې شي، نو هغه عبارت داسې دی کہ ابھی فنائی مطلق ہو جائے گا. وی پدے ساتھ با بالکل با پکے ٹائم تیر نشی، پدے ساتھ باندې با اللہ جل جلالہ دا ہر سا فنا کی، ہر سا ختم کی، دا ہر سچ باقی دی، دا ہر سچ موجود دی، او دا ہر سا نظام چ روان دے، دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خاطر دے چ روان دے، دا غی مبارک واغ در رحمت سایہ دا چې دا ہر سا په خیر سره روان دی. ذکر امام اہل سنت فرمائی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. چې حضور نو حسم نو چې حضور شته دی نو هر څه شته، او حضور د ټول عالم جان دی چې څنګه په دې وجود کې جان نه او دا ختم شي، خلق ورته بیا انسان هم نه وي، خلق ورته بیا کم دی مړی وي، او بیا بالکل دا لاړ شي، دا څو ورځې پس چې کم دی بیا د دې کار خرابېږي، نا بیا خلق ډایرکټ وایي نه چې بس نور دلته کې مدا کوه دا دفن کا، مطلب یې دی چې دی نور په دې دنیا کې د اوسېدو نه دی، په دې وجه باندې دا بې جانه دی. حضور د ټول عالم جان دی چې جان شته دی نو جهان هم موجود دی. که صورت د محمد نه وی پیدا کړې به رب نه وه دا دنیا، او کل جهان د محمد پر روی پیدا شو، محمد دی د تمام جهان آباد. په صورت کې آخرین دی پیدا شوی، په معنا کې اولین دی د هر چا، او نبوت په محمد باندې تمام شو، نشت پس له محمد انبیاء. خدای یې مګڼه بے شکه چې بنده دی، نور کل واړه صفات دی پر اختیار، او زه رحمان د محمد د در خاکروب یم، کمې خدای مکه له دې در جدا. عزتمندو د هغې مبارک په خاطر باندې صرف دنیا کې نه، په دنیا کې بیا او بیا چې کله زمونږ د دنیا دا ژوندون ختم شي، د دې نه پس په قبر کې بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام رحمت مونږ او تاسو ته شامل حال دی. په قبر کې د هغې مبارک معیت چې وي، د هغې مبارک معیت چې وي او معرفت چې وي، خو بیړه پار ده. او که داسې نه وي عزتمندو یاد ساته، عاشق صادق فرمایي په زن کدن کې به په لور د مدینې ګورمه، امخته شوې په انعام محمدي یم. په دې پوهېږئ امخته شوې په انعام محمدي یم، مطلب دا دی چې یا رسول الله چې څنګه ستاسو د طرف نه په انعام باندې امخته یو، امخته مطلب بلد یو، یو ټیم داسې نشته چې ستاسو د طرف نه د انعاماتو سلسله بند وي، یو ټیم داسې نشته چې ستاسو د طرف نه د نوازشاتو سلسله بند وي، په هر وخت باندې ستاسو احسانات دي، انعامات دي، او د هغې یو باران شروع دی. نو چې کله زما د نزع حالت شي او زما د آر پار ټایم شي،
او په دغه وخت کې ما بله یو اسره نه وي، بله یو تمنا نه وي. په دغه ټیم کې چې څنګه په دنیا کې مونږ یو شانت ستا د طرف نه یا رسول الله په انعاماتو باندې بلد یو، نوازشاتو باندې بلد یو، نو دغه د آر پار وخت کې دغه چې دغه وخت کې زمونږ بله اسره نشته، په دغه وخت کې هم چې زمونږ سترګې وي یا رسول الله هغه به ستاسو مبارکو طرف ته وي. او په دغه وخت کې به هم زمونږ امید او تمنا دا وي چې څنګه د انعاماتو سلسله روانه وه یا رسول الله هغه د انعاماتو سلسله دلته هم پکار ده. زمونږ بله اسره نشته، نو په زنکدن کې به هم په لور د مدینې ګورمه اموخته شوې په انعام محمدي یم. او چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب د پاره، ورپسې چې کوم دی به انسان باندې دغه مرحله را روانه ده، دې پسې دغه مرحله ده چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب د پاره. نو یا رسول الله په دغه مرحله کې ستاسو د طرف نه زه سیمه انعاماتو باندې چې بلد یم، نو زما دغه وخت کې دا امید او تمنا ده چې ستاسو په خاطر باندې الله زما دغه ځای اسانوي، دغه تیارې به م اسانېږي چې کومې تکلیفونه او تیارې دي د هغې زموږ تصور هم نشته، نو اب هم اسانېږي چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب د پاره، ورته به وایم چې غلام محمدي یم. او بیا د محشر سختۍ دي، ورپسې د محشر لویه ورځ را روانه ده. نو د محشر په لویه ورځ چې اسانېږي یا رسول الله به هم ستا په وجه باندې اسانېږي. اب څنګه اسانېږي؟ د محشر په سخته ورځ چې عالم جاړي زه به ګرځم شادان محمدي یم. شادان مطلب زه به ډېر خوشحاله ګرځم هلته. ولې یا رسول الله ستا غلام یم، نو چې ستا غلام یم ما سره غم د څه خبرې دی؟ ستاسو دا غلامي به ما د محشر د سختۍ نه بچ کوي، ستاسو دا غلامي به ما د محشر د هغه تیز نور نه بچ کوي، ستاسو دغه غلامي به ما د هغې ګرمو او د هغه لوی ورځې نه بچ کوي چې ستاسو غلامي مې کړې ده. زما پروا نشته، زه به خوشحاله یم. وجه دا ده چې ما غلامي د مدینې منورې د جانان مبارک کړې ده. د محشر په سخته ورځ چې عالم جاړي زه به ګرځم شادان محمدي یم. او به وایم مالک ته خبردار شه چې کوم فرښته الله په جهنم مقرر کړې ده هغه ته به وایم خبردار. او به وایم مالک ته خبردار شه لاس رانوړې په امان محمدي یم. او اے رضوانه د جنت جوړې زر راوړه، اے رضوانه د جنت جوړې زر راوړه، خبر نه چې ناتخوان محمدي یم. زه محمد امین پروا د بلبل نکړم، زه محمد امین پروا د بلبل نکړم. بلبل سهار چې کوم دی چغېږي په څه کې؟ په باغ کې په ګلونو باندې، او هغه چې کوم دی هغه لګیا وي خپلې نغمې وایي. یا رسول الله زه ځکه پروا نه کومه چې زما د خولې نه کوم سوځي، زما د خولې نه کوم الفاظ وځي یا رسول الله هغه څه دي چې مداح شیرین زبان محمدي یما. یا رسول الله زما زبان چې تر دی هغه ستاسو مبارکو په ذکر باندې تر دی، هغه ستاسو مبارکو په صفتونو باندې تر دی. نو زه محمد امین پروا د بلبل نه کړم چې مداح شیرین زبان محمدي یم. اوس عزتمندو تر هغې مرحلې پورې، تر د آخر مرحلې پورې دا خو ډېر اوږدې خبرې دي، اوږده موضوع ده. زه تاسو ته وایم چې کم کم تکلیفونه به وي په هغې کې به حضور علیه السلام مبارک څنګه چې کوم دی د امت سره مدد کوي، بلکې صرف د خپل امت نه د حضور علیه السلام شفاعت کبرا چې دی هغه به د ټول مخلوق د پاره چې د دې مبارکو د شفاعت او سفارش په وجه به الله جل جلاله څه شروع کوي؟ سوال او جواب شروع کوي. د محشر په دې سخته ورځ باندې او دا د حضور علیه السلام مبارک هغه مقام دی چې ټول مخلوق به په دغه ورځ باندې، ټول مخلوق به په دغه ورځ باندې د مدینې منورې جانان مبارک ته محتاج وي. او ټول به یک زبان چې حضور علیه السلام د الله دربار ته راوځي، ټول به په یک زبان په دغه وخت د حضور علیه السلام حمد بیانوي، د دې مبارکو صفتونه به بیانوي، د دې مبارکو به شکریا ادا کوي چې تاسو مبارکو په وجه باندې نن چې کوم دی زمونږ د حساب و کتاب مرحله شروع شوه. دا هغه مقام محمود دی چې الله جل جلاله یوازې د مدینې منورې جانان مبارک لره ورکړی دی. بیا عزتمندو چې د دې مبارکو د خپل امت په باره کې د شفاعت او د سفارش کومه سلسله شروع شي هغه هم یو ناشنا سلسله ده. عاشق صادق فرمایي رسول الله زه د امید د شفاعت لرمه، شکر چې تا غوندې آقا روز قیامت لرمه. او ته چې شفیع د ګناهګارو شې په ورځ د محشر، زما شفیع شې شرمنده یم معصیت لرمه. صحابه کرام تپوس کوي، حضور علیه السلام مبارک ورته فرمایي مال الله اختیار راکړه چې محبوب ستا نیم امت بلا حساب و کتاب وبخمه که نه شفاعت درله درکمه. وی ما حضور مبارک فرمائی فاخترت الشفاعت، ما شفاعت غوره کو. شفاعت میں ځکه غوره کو چې دا عام دی، لأنها اعم و اکفا. ځکه مې غوره کو
کہ زمان نیم امت اللہ پاک بلا حساب و کتاب بخلے وے اوپر دی نیم امت کے دا معشر پا ورز باندے زمان امتی ما تویلے وے یا رسول اللہ اغسنی اے ما زمان محبوب زمان مددو کا زمان مددو کا دا حضور مین دا خپل امت سر سمروا چہ دا شفاعت اختیار میں نوے اغستے چہ کل میں دا شفاعت اختیار ہوا اغستا کریم آقا صحابو تا فرمائی تاسو سویا ترونہا للمتقین آیا تاسو دا گمان کوئے چہ دا پرہیزگارو دا پارا دے کریم آقا مبارک ورطا فرمائی زما صحابو زما پا امت کی چکم دا ٹولو نزیاد گناہگار وی خطاکار وی سیاکار وی زبا پا میدان دا معشر بانے دا اغی خپل گناہگار امت شفاعت کو تا چه شفیع دا گناہگار و شپورز دا معشر زما شفیع شی شرمندہ یم معصیت لرما او تا چه پملاکڑے کمربند شفاعت پا معشر زبا چشمان ستا پر رخصار حق سات لرما دا بابا جی مبارک خدای شک وینادا او دا خواشکو فرمائی چی یا رسول اللہ تو میدان دا شفاعت لروزے نو منظر با ناشنا جوڑ شی زبا پاک کا وقت زما با دیدن تند ماتے گی خلق پتا شفاعت پتا مباند را منڈے وحی او زما دا پارا با مزید ووی دا معشر تگو را پداو کڑے دا مدینہ جانان کوثر غاڑے لزینا او قسم دی 200 دا بوشی یو شفاعت بل با دیدن دا جانان شینا یعنی ماتا اللہ جل جلالہ دو مزیرہ کی یو طرف تا بستاس مبارک و شفاعت کی گی بل طرف تا دیدن دا مدینہ منوری دا جانان مبارک کی گی دا محبوب دیدن دا پارا زم محشر تا خوشحالے گم چی دلبر پا کلی دیشی دا محشر اختر زما دے او ستا پر اتلو بشی محشر پا منگ اختر محبوبا تچ میدان کی دا محشر شی جلوگر محبوبا محبوبا ما باندے یو نات وورا و حل تکی بیا یو دوسرا ننن گیلا کڑے وا ویجی دیر ٹیمشو ایتاسو بابا جا شعر کم کری دی پا تقریر کے دا چکوئی موضوعان نے دی ہوئی بالکل پدے بانے خدا مونگی مانا وقیدہ دا والحمدللہ پھر دا بابا جی شیرونہ پکے وایا نمارتے زنن مدے سنا صدا تند ماتا کم بابا جی مبارک شیرونہ خواخو کہ انسان پہر موضوع باندے بابا جی مبارک گوری الحمدللہ انسان تا یو دس سے وافر ذخیرہ پاگے کی ملاوی گی ہر موضوع باندے اب یا چیز زبان دسیوی اب یا اشعار دسیوی درد دسیوی اشعار بڑے رو خلقو ویلی خو یاد ساتا ہے دا عبدالرحمن جامی گوندے اشعار چدے دا فارسی پا زبان کی کم ملاوی گی امدارنگی دا سادش رازی گوندے کم ملاوی گی پختو کے بڑے اشعار خلقو ویلی دا عبدالرحمن بابا گوندے کم ملاوی گی عبدالرحمن بابا گوندے کاش چیز خوری رے دستا دا دروے او چی قدم دے ہمیشہ زما پا سروے دا سے اشعار دے عزتمندو چی دا دی سویلی دی اغیب یا کڑیم دی دا غی چی کم دے بیا سکڑے دے دا سے ندی کڑے چی صرف اشعار ویلی دی مشہور شاعر تیر شوے دے زین نور چکم دے در تیر علاقم نبیانو ما خلق بھوی چی دے و دور سر اخپل سے بنیاد دے دا آغا شعر دیر خکولی دا اکثر ناتوانان وی خسڑے دا اولیاء غٹ دشمنو پوئے گیا دے باندے دا اولیاء غٹ دشمنو دا اہل سنت و جماعت دا عقیدے لوئے دشمنو ٹول خپل اشعار چکم دے پا دا اہل سنت و جماعت پا معمولاتو پسیم جوڑ کری دی دا غیت پا معمولاتو پسیم جوڑ کری دی خیراتونو پسیم جوڑ کری دی نکناتون ویلم دی خدا آغا ناتونا او دا آغا چا آغا کم شخصیتو آغا سر چکم دے موافقت نخوری ویلی یو سری امگا خبر لما تقولون ما لا تفعلون مگر دے عشقانو چی سویلی دی کدی دا ویلی دی ماستا دا عشق پا جرم وجنی دا غوغا چی دا ننو آغا منظر بتاسو خبر یا دا غینا کدی دا ویلی دی چی یا رسول اللہ مال میں قربان شو جان میں قربان شو زا عشق مانو چی دا مال دا قربان ہے وقت راغلے دے مال قربان کرے دے چی دا جان دا قربان ہے وقت راغلے دے نو بیا جان چکم دے بیا دا قرنگی پا تلیکی خپل زان و خپل سر اخودلم دے چی دا تکلیفون وقت راغلے دے تکلیفون برداشت کری دی بیا دا میدان نرستو شوی ندی چی دا دین دا پارا قربانے وقت راغلے دے تورا پلاس ہم پا میدان کے راوتلم خون کوی و تسپے پلاس کے پا جماعت کے نستلم خون کوی بیا دوانا کری دی چی دا تسپو وقتو نو بیات نلوے صوفی بل سوکنو چی دا تسپو وقتو بیات بل عابد و زاہد بل سوکنو منگ تا مشران ہوئی چی منگا بابا جی چکم دے بہر پا خوبونو ندی لی دلے طول سفروں کی وقت تیر کڑے دے خدا سے بچان لی دو چوے چے بابا جی سشو یرا خلق آرام کئی خوب کئی وی خلقو بچ دیر بس تڑے شو یو شانتے بچ کم دے سوا وی چخپلو موردانو باورتوے چے بس بابا جی لگ آرامو کا وی داغی مبارکو دا خلے خبر جواب بداو چکو کہ دا آرام دا پارا بل زید آرام با ال تکو دلتا آرام نشتا آرام با ال تکو آرام دلتا نشتا دلتا با منگا جد و جہد کو نو چے دا سے شخصیت کلام ہوئی
د داسې شخصیت چې کوم دی سوي د هغې مبارکو حقیقت دا دی چې هغه بیا په زړونو کې لارې جوړوي، هغه د خلکو خوښیږي. ما قسم په ذات د خدای پنجابیان لیدلی دي چې په پښتو باندې نه پوهېږي، خو چې زه په اشعارو کې هلته هم د باباجي شعرونه شروع کړم، ما د هغې د سترګو نه هم د اوښکو غټ غټ څاڅکي لیدلي چې هغې نه پوهېږي چې دا دی سوی، او بیا ما ته په خپلو الفاظو کې ویلي دي چې پوهېږو نه چې ته سوی، خو دومره راته پته ده چې دا کوم درد بیانوې، دا کوم اشعار بیانوې، دا ډېره د حق او د سچ او د درد والا وینا ده، زموږ په زړه کې لارې جوړوي. الله کریم جل جلاله دې زموږ د داسې اسلافو سره مینه او محبت نصیب کړي، او د هغې په نقش قدم دې الله جل جلاله زموږ تګ نصیب کړي. یاد ساته عزتمندو، دې عظیم و هستو چې د حضور علیه السلام په دربار کې د کوم نذرانې پیش کړي دي، حقیقت دا دی په هغې باندې زړونو ته آرام ملاویږي، زړونو ته سکون ملاویږي، او چې څه ویلي دي مکه چې کوم دی بیا د هغې څه کړی دی، د هغې چې کوم دی څه کړی دی بیا اظهار هم کړی دی. نن چې دومره مونږ او تاسو خپلې خبرې له راځم چې په دې باندې مونږ مطمئن یو، او دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې هر څه د حضور د خاطره دي، هر څه د حضور د برکته دي، چې په دنیا کې را سره یو څوک معمولي غوندې نیکي وکړي، معمولي غوندې احسان وکړي، د هغه نیکي او احسان بیا مونږ نشو هېرولی. پوهېږه دې باندې خامخا چې نه څوک یې هېروي، هغه ډېر بېکاره انسان وي، خلک ورته نمک حرام او نمک مرداره وایي. پوهېږه دې باندې نو چې د کومې هستۍ د خاطره زمونږ دنیا هم ښه او زمونږ آخرت هم ښایسته، زمونږ قبر هم ښایسته، زمونږ حشر هم ښایسته، زمونږ دپاره الله جل جلاله چې کوم دی جنتونه د کومې هستۍ د خاطره ښایسته کړي دي. نو راځه عزتمندو چې مونږ دا عزم وکړو چې مونږ به د هغې محبوب علیه السلام سره وفا کوو، مونږ به د هغې مبارکو د عزت او ناموس دپاره ملا تړو، مونږ به د هغې مبارکو د ختم نبوت د حفاظت دپاره ملا تړو، او کم دین د پاره چې حضور علیه السلام مبارک چې کم دې تکلیفونه برداشت کړي دي، د کوم دین د پاره چې حضور علیه السلام مبارک چې کم دې په جنگ خندق کې په خپله باندې کار کړی دی، خندق یې کنسته دی، د کوم دین د پاره چې حضور علیه السلام پیاده سفر یې کړي دي، د کوم دین د پاره چې کریم آقا مبارک ټول شپه الله جل جلاله ته جړاګانې کړي دي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي د بدر په میدان کې حضور حکم وکړ چې ټول اوده شی ستړي شوي او چې کله ټول اوده شو ما وکتل چې حضور علیه السلام د یو ونې د لاندې ټوله شپه الله ته ولاړ دی، جړاګانې کړي دي. وهو قائما یصلي تحت الشجرة ویبکي، حضور ټوله شپه الله ته ودرېدلی دی، جړاګانې کړي دي، او دومره جړاګانې کړي چې د حضور علیه السلام په هغه اوښکو مبارکو باندې ږیره تر شوې ده. په داسې حال کې چې حضور د کوم دین دپاره جړاګانې کړي دي، نن عزتمندو هغه دین چې کوم دی د هغې دپاره کور نشته، هغې دپاره وطن نشته، هغه بې وطنه شو، هغه بې کوره شو، څوک وله ځای نه ورکوي، په کور کې نه ورکوي، د جوماتونو نه هم وباسي، څوک وله ځای نه ورکوي، په خپل نظام عدالت کې وله ځای نه ورکوي چې نه زموږ فیصلې په دې باندې خو نشي کېدی، موږ ته خو یو بل قانون پاته شوی دی، څوک وله په خپل جسم او په خپل وجود باندې ځای نه ورکوي، نه موږ د کفارو غوندې ځان ولې نه جوړو، څوک وله عزتمندو په خپل تجارت کې مې ځای نه ورکوي چې نه زه دا تجارت د اسلام مطابق کړم، څوک وله په خپل طرز زندګۍ کې مې ځای نه ورکوي، څوک وله په خپل واده او خوشحالۍ کې مې ځای نه ورکوي، څوک وله په خپل غم کې مې ځای نه ورکوي، بالکل چې کوم دی بې وطنه دی، بې کوره دی، او چې چا وله ځای ورکړی دی او څوک سرسري م وایي چې نه بس آو زه وله ځای ورکوم، نن حق خلکو باندې مرسئ، حیات چې دی نو دا تنګ دی، هغې باندې هم ژوند تنګ دی، په هر طرف باندې د ظلم او بربریت چې کوم دی څه دی، یو دوران دی، د کشمیر مسله بس ورو هېرېږي، ختمه ده، هېرېدو ته ده. او دا عزتمندو ما تاسو ته ویلي مو چې مونږ به هم څو ورځې چغې ووهو، بیا به د کشمیر د مظلوم مسلمانان به په خپلو کورونو کې لاړ شي، شهیدان به شي، ګیر به شي بې شمېره، نسل کشي به وشي، ختم به شي، او لږ کال 2-3 کاله پس 10 کاله پس به زموږ نسلونو نه هم هېري چې کشمیر هم یو ځای و او په هغې کې مسلمانانو یو جدوجهد یې کو، خبره به ختمه شي. حقې ته مسله روانه ده، اول چغې ډېرې به اوس ورو ورو چغې کمیږي، حالانکه ظلم هلته هماغه رنګې دی، ظلم کم شوی نه دی، ظلم هماغه عمره دی، ظلم کم شوی نه دی، د هغې باوجود لاړل خلکو نه ورو خبره هېره شوه. خپل وطن کې دی دومره د ظلم بازار ګرم دی. یو واقعه شوې ده په کراچۍ کې، یو عام مزدوران دي، مزدوران په روډ باندې ولاړ دي او د هغې نه چې کوم دی ظلم کېږي، پیسې ته ډېرې اخیستې کېږي، د هغې خلاف یو پرامن احتجاج کوي، ولاړ دي صرف په روډ باندې، او یو ظالم بدبخت یو فورس والا دی، هغه چې کوم دی ویډیو باقاعده راغلی ده،
غصه شوی دی، بل خپل مرګري نیولې دی، ټوپک یې والا کلک نیولې دی او دی تاویږي، بالکل تاویږي او تاویږي چې پرې مې ده او پرې مې ده. خلک ولاړ دي په سوونو، بیا ټوپک په زوره باندې خلاص کړی دی او ډزه 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 3 کسان په موقع باندې په هغې کې شهیدان شوي دي. شته څوک تپوس کولو والا؟ که تپوس چا مو کو وایي به دا غدار دی، دا د خپل فورس خلاف خبره کوي. که تپوس چا مو کو خلکو وایي چې دا ظلم وشو، آخر موږ ته تکړه یې، صرف خپل قوم هم ووجه، صرف خپل قوم خلاف لګیا یې. ما به منلی وی چې دا غصه چې دا کم دلته ته تاوېدې، همدا غصه تا د کشمیر په سرحد باندې وښکلې وې او تا هلته هم تاو شوی وې چې نه زما مسلمان ورور به ولې تکلیف کي، زما مسلمان ورور به ولې بندي. تا هلته مې چې زه نه منم اجازت، ما ته اجازت نشته، خو زه اجازتونه نه منم، ورلم دا د پنډیا په فوج باندې. مونږ به ویلی وې چې او تا که ډېر ایماني غیرت دی، ته صرف خپلو مسلمانانو ته غصې ښیې او بیا چې خبره کوې وایي دا دهشتګرد دی، دا د خپل فوج خلاف لګیا دی. مونږ لعنت وایو په داسې خلکو باندې چې هغه صرف د خپل مسلمان ورور خلاف لګیا وي او بیا د هغې خلاف د چا چې کوم دی ټولو خلکو نه چمچې جوړې دي، چمچې، که ملیان دي که عوام دي، هر سړی د ډنډې نه یریږي، د بوټ د زوره یریږي. او وایي که ما څه خبره وکړه به دا خو به راته عوام به م راته وایي چې دا څنګه چل دی. مونږ ځکه وایو چې د داسې ظلم بدله دې واخیستی شي، دا ظالم دی سرعام پانسي کړی شي، دا د قصاص کړی شي، ورنه د خلکو به اعتماد ختم شي. دا ړومبنۍ واقعه خو نه ده. د ساحوال د مظلومو مونږ ماشومانو بچو هغه وینې لا د چا هېرې نه دي چې کوم ماشومان بچي په دغه خپل د ماشومتوب په حالت کې په یو پمپ کې د بې سر و سامانۍ حالت کې ولاړ دي، ګولۍ پې لګېدلي او بیس بې ګناه بې خطا د دې وړو مظلومانو په وړاندې د هغې مور او پلار په وینو کې لت پت پراته دي. مزې اخلي د دې خلکو نه، قسم درته خورم مزې علي. خلکو ټول وې مونږ به دا وکړو مونږ به دا وکړو، مې سم نه شی کولی، میاشت به تېره شي، خبره به ختمه شي، تا نه به م هېري ما نه به م هېري. خو چې د چا پلار او د چا مور نه او هغه ماشومان بچي دا سکنډ په سکنډ باندې به دقه د غیظ و غضب او د غصې او د دغه تکلیف او درد به هغې ته موت راته به نه وي. نو دا به لږ د دغې مظلومانو نه هم بیا تپوس وکړې چې د کومو مظلومانو هسې به حساب صرف د یو ظالم د غصې په وجه باندې چې دکې دومره اور و چې دی تو راتاو شو او سرعامې ګولۍ وچلولې، ما نه به م هېر شي تا نه به م هېر شي. مګر چې د چا په کور کې چې کوم دی دا غم راغلی دی د هغه به څه حالي. دومره د ظلم بازار ګرم دی، دومره څوک تپوس کولو والا نشته چې آخر ولې وجه څه ده چې ته چې کوم دی زورونه ستا ټوپکې ستا ګولۍ ستا بارود دا زمونږ خلاف استعمالیږي. او دا ویډیوګانې د روزمره معمول شو. حیات آباد کې یو ګنډې مار چې ورته وایي چې سایکل باندې موټر سایکل باندې د غوړي دا دومره لوی جرم دی چې ته وروستو شو ډز ډز ډزې دي. یعنې د قانون نوم هم نشته دی وطن کې چې د چا څه خوښه ده هغه کوي. شته دی زما ستا دپاره شته، شته دی د دې تقریر خلاف شته. ولې تا وایلیشن کړی دی، تا تقریر کړی دی او شابه اوس چې کوم دی ته به د دې جواب کوې. ته چې کوم دی قوم نفرت په قوم کې اچوې، نفرت نه اچو. د علماو کار دا دی چې هغه به حق بیانوي. زما کریم آقا فرمایلی دي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم. زما د امت علما به داسې نه لکه د بني اسرائیلو. افسوس دا دی زما چې کوم دی افسوس راشي په داسې خلکو چې ظالمانو ته ظلم نشي بیانولی چې دا ظلم ولې کېږي د دې بدل. خو چې معمولي چې کوم دی خبره شي لرې نه وله غاړه ورکړي دقسې چې شا به راغاړې ځه ته قوم ته څه خبره ورکړې. او زمونږ همغه علما خوښي چې زمونږ د مرضۍ مطابق اسلام بیانوي، زمونږ د مرضۍ مطابق چې کوم دی هغوی لګیا وي. د خدای او رسول خاطر وکړئ، د ظلم خلاف اواز اوچتوئ. د خپلې مرضۍ مطابق چې څوک اسلام بیانوي د هغه نه ځان وساتئ. اسلام هغه دی چې د الله او د هغه د رسول د مرضۍ مطابق بیان شي. اسلام وایي د ظالم ته به د دغې ظلم خلاف به اواز پورته کوې، لاس به وله نه ورکوې. افسوس خبره دا د عزتمندو ورځ په ورځ باندې انسان یو زخم لا جوړ نه وي چې بل زخم پې د پاسه راغلی وي، هغه لا جوړ نه وي چې بل زخم د هغې د پاسه راغلی وي، بل هغه لا جوړ نه وي. انسان حیران شي چې خدای چېرته لاړ شم څه وکړمه. خپل وطن کې دا حال دی، کشمیر کې دا حال دی. یو ځای کې چې کوم واقعات کېږي قسم په ذات د خدای انسان داسې ودردی داسې انسان حیران شي چې خدای پاک لاړ شم کوم خوا لاړ شم.
دا چې دې ته سزا ملاوې دی دا کار بچا کړی وي چې ظالم ته د ظلم سزا ملاوې دی سریام دا خو سریام هر څه وشو که نه سبا به دا بچ کېږي که به نه بچ کېږي جواب راله راکړي ظلم چې کوم دی زور به راوړي په خاندان باندې ټوپکې به په هغې باندې کېږي شا به صلح وکړه روغه وکړه شا به معافې کړه داسې ده که نه ده یا به ورته چې کوم دی پنډونه پیسې کېدي شا به دا پیسې واخله او خبره ختمه کړه نا غریبانان به وایي چې درې خو هم لاړل څوک خو ځان هم ولغر کړو چې په کوم وطن کې یاد ساته عزتمندو په کوم وطن کې د ظلم بازار ګرم وي په کوم وطن کې چې کوم دی د لاقانونیت بازار ګرم وي دا ځان سره یاد او ساته هغه وطن ترقي نشي کولی هغې کې خوشحالي نشي راتلی چې تا په خپله باندې په ځان باندې ظالمان مقرر کړي دي همیشه د ظالمانو مرستې کوي همیشه د ظالمانو حمایت کوي همیشه ظالمانو له وټونه ورکوي همیشه چې کوم دی ظالمانو له چغې وهي نو بیا دا حالت خو به وي چې دا کم د اسلام راوله اسلام بیا داسې دین دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک په منبر باندې ناسته دی په منبر باندې ناسته دی چې کله دا مبارک چې کوم دی څه کوي دا مبارک خطبه شروع کوي د لاندې نه یو د باندې نه راغلی یو صحابي پاسیږي او فرمایي چې خبردار ته به تر اکې وخته پورې خطبه نه وایې چې دا ستا په دې جسم باندې چې تا کوم څادر اچولی دی د دې ما ته حساب راکړي دا چې کوم یمني څادرې په غنیمت کې راغلی وی نو دا خو ټول ته یو میلو شوی دی تا ته دوه ولې میلو شوي دا اسلام دی ته د یو سپی نه تپوس کولی شي د هغه د ظلم تپوس دې کولی شي سوال نه پیدا کېږي الله کریم جل جلاله نه دا دعا ده چې رب لا یزال موږ د ظالمانو نه خلاص کړي الله جل جلاله دا ملک چې کوم دی د کرپټو ظالمانو حکمرانانو نه خلاص کړي او په دې وطن باندې الله د حضور د عزت او د ناموس پرچم بلند کړي عزتمندو تحریک لبیک یا رسول الله د دغه ظلم خلاف میدان عمل کړي زما یقین دی انشاءالله تعالی چې دا پیغام کله خو به داسې وي چې د خلکو په زړونو کې به ځای وکړي کله خو به خلک تسلیم کړي چې دا هغه جماعت دی چې د دوی یو نه چې کوم دی د دې مقصد کرسۍ ده نه د دې مقصد چې کوم دی د دې مقصد صرف اور صرف نظام مصطفی دی او انشاءالله ډېره زر ده چې د خلکو سینو ته به دا خبره انشاءالله راشي الله کریم جل جلاله دې زموږ د مجبورو مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي